چې ای د هغه خلکو جماعته، ای د هغه خلکو ډلې چې صرف په ژبه باندې ایمان راوړی دی او ایمان یې وزړو ته نه دی داخل سوی، وزړو ته ایمان نه دی شوی سوی، نو هغو ته زه دا وایم چې تاسو د مؤمنانو مسلمانانو غیبت مه کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د مؤمنانو مسلمانانو غیبت مه کوئ ای ظالمانو، ای غیبتي کاروانیانو. ګوره دا غیبت کول نه دی، دا د زنا څخه لا هم بدترینه ګناه. تر دې پورې په احادیثو کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام و صحابه کرامو ته وفرمایل الغیبة اشد من الزنا، الغیبة اشد من الزنا. چې ای صحابه کرامو، ای زما امته، غیبت کولو څخه ډیر ځان ساتئ، ځکه چې غیبت کول د زنا څخه هم زیات جرم او زیاته ګناه ده. یو سړی دی غیبت نه کوي، زناکاري کوي. یو سړی دی زناکاري نه کوي، د مسجد اول صف یې نیولی دی، یوه ګناه نه کوي، خو صرف دلته کښېني په دا تړه باندې څه غیبت کوي د دکانو مخ ته، په کوټه کې کښېني څه غیبت کوي، غیبتي کاروان یې له ځانه جوړ کړی. دغه چې کوم دا غیبت کوي تر هغه زناکاره ډېر ګناهګاره دی. ځکه یو وخت په یو کتاب کې ما ولیدلو چې 80 واره زنا کول یو واره غیبت کول نه سره برابر. 80 واره زنا کول یو واره غیبت کول نه سره برابر، بلکې یو واره غیبت کول پر هغه باندې ډېر عظیمه ګناه ده چې کوم چا زنا 80 واره کړې. خدای تعالی مې دې وساتي. موږ علیحده مجلسونه په دې ښایسته کړي دي په دې غیبتو باندې. نو صحابه کرام ورته وویل چې ای د الله خوږ او ګران پیغمبره، غیبت د زنا څخه څنګه غټه ګناه ده؟ حالانکه زنا خو ګناه کبیره ده او د زنا کولو په باره کې خو ډېر وعیدات او عذابونه راغلي دي او ذکر شوي دي، حتی چې په زنا کارۍ سره پر انسان باندې حد جاري کیږي. اوس یو د واده والا دی زناکاري وکړي او د واده والا ښځه یې زناکاري وکړي، دا به په رجم کیږي. لیکن حکومت اسلامي حکومت به یې هر چا ته مرګ نه دی جایز. اسلامي حکومت به یې قاضي به دا قضا کوي چې دغه ښځه دې په رجم سي، دا د واده والا ښځه وه دې زنا وکړه، دا د واده والا سړی و دا جرم یې وکړي، دا دې په رجم سي. رجم یا دا دی چې تر نامه پورې په خاوره کې په مځکه کې پټېږي او بیا په کښتۍ ډبرو باندې ویشتل کېږي، په دا ډبرو باندې به مري. دا یې عذاب، دا یې چې دی په دنیا کې عذاب، دا یې سزا د زناکارې ښځې و د شادي شده او زناکاره نارینه. او چې زناکار دغه چې واده یې نه یې کړي، غیر شادي شده ښځه یي یا غیر شادي شده نارینه یي، دا بیا 80 دورې ویشتل کېږي. هغه کې نو کمول نو خبره مې د دې پرې کول چې صحابه کرامو نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې یا رسول الله ته دا وایې چې دا غیبت کول تر زناکارۍ ډېر بد دي، د ګناه په باره کې تر هغه ډېر زیات دي. نو یا رسول الله د دې خو ډېر عذابونه او ډېر وعیدات ذکر شوي دي د دې زناکارۍ ده، حتی چې په زناکارۍ سره پر هر انسان باندې حد جاري کېږي کوم څوک زناکاري وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ان الرجل لیزني فیتوب الله علیه. چې داسې خبره صحیح ده، خو بېشکه چې کله هم یو سړی زنا وکړي، یو ښځه زنا وکړي او بیا و الله جل جلاله ته عاجزي وکړي، توبه وکړي او خدای ته وژاړي او کلکه توبه وکړي، مضبوطه توبه وکړي، نو الله جل جلاله د ده توبه قبوله کړي. لیکن ګوره دا چې غیر شادي شده والا چې شادي شده یې د هغه توبه خالي په دې نه قبلېږي. که چیرې د مېړه ښځه وه د مېړه څخه هم معافي کول غواړي، ځکه دې د مېړه په امانت خیانت وکړي. او که مېړه یعنې د واده والا سړي زناکاري وکړه، هغه بیا د معاینې په امانت کې چې دی خیانت یې وکړي، یعنې دا مېړه چې دی دا د ښځې دپاره د خپلې ښځې دپاره امانت دی او ښځه د خپل مېړه دپاره امانت دی. نو دی بیا خالي په توبه باندې نه خلاصېږي، بلکې که چیرې د معاینې څخه زناکاري سوې وه
هغه به د میړه څخه معافي غواړي چې ما معاف کړه، ورنه الله تعالی نه معافوي. او که میړه زناکاري کړې وه هغه د خپلې ښځې څخه بیا چیز به غواړي، معافي به غواړي، خالي د خدای په توبه سره نه معافېږي. یوه خبره خو موږ بار بار کړې ده چې زناکاري قرض دی. هر څوک چې زنا وکړي دا قرض د ده دپاره په کور کې به دا قرض ادا کوي، په خور یا په ماینه یا په لور باندې دا به ادا کوي. په دې باندې موږ مخکې بیان کړی دی. نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې یو انسان زناکاري وکړي او بیا توبه وکړي او خدای تعالی ته عاجزي وکړي، الله تعالی د ده توبه قبول کړي، خدای پاک یې معاف کړي. وان صاحب الغیبة لا یغفر له حتى یغفرها له صاحبه. خو غیبت کوونکی ته تر هغه وخته پورې بخښنه نه کول کېږي تر څو پورې چې هغه انسان وده ته بخښنه ونه کړي د کوم چا چې دا غیبت کړی دی. دا په دې وجه باندې غټه ګناه چې دا د هغه څه به ته معافي وغواړې، د خدای په توبه باندې ته نه خلاصېږي چې ته خدای ته توبه وکړې، چې 50 زره توبې وکړې چې چا غیبت یې کړی د هغه څه معافي نه وغواړې، تر هغو پورې قسم په بالله کړه یا الله تعالی وبخښي معاف دې کړي چې د هغه څه معافي نه اخیستې.